چولې وي او خلکو ته سهولیات فراهم کړې وي. مرګرو خبرې خو به مشر کوي او د وخت هم قلیل دی. د آفتاب خان ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو او د سکندر حیات خان شیرپو کارنامې چې دي، کارونه چې دي، د چا نه پټ نه دي. هغه که د ټرانسفارمر په شکل کې دي، که هغه د سړک په شکل کې دي، که هغه د بجلی په شکل کې دي، او که هغه نورې داسې د پلی ډیم ته تاسو وګورئ، داسې ډېرې خبرې داسې دي چې هغه زموږ د مشرانو په کریډټ باندې دي. زه دغې خلکو ته او تاسو ته یو خبره کوم، کوم خلک چې نن راځي او د چینج او د یو څیز او د بل څیز په نوم باندې زموږ نه ووټ غواړي، تاسو نه ووټ غواړي، تاسو وګورئ چې د هغې په کریډټ کې عوامو ته څه فایده رسېدلې ده، د هغې د لاسو ته عوامو ته څه فایده رسېدلې ده. که فایده رسېدلې ده نو زموږ د پارټۍ نه رسېدلې ده، د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو نه رسېدلې ده. او که رسېدلې ده د خدای په فضل زموږ د کشر او زموږ د کشر خان په وجه رسېدلې ده. او زه دا خبره ډېر زیات په فخر سره کوم چې مونږ داسې یو پارټۍ سره تعلق ساتو چې زمونږ پارټۍ د دغه نه د لیډر نه راواله تر دغه پورې قربانۍ د ورکره پورې قرباني ورکړې ده. د ټولو نه اول شهید د غونډې صوبې کې جیات محمد خان شهید و چې هغه دې خانانو، دې ظالمانو او دې غاصبانو هغه قبضه که، هغه شهید که. د هغې دا خیال و چې ستاسو دړه نه زموږ دړه نه به د هغه مینه روکه شي. د خدای په فضل پښتون هغه قوم دی چې څونه دباوی دی هغه شانتې اوچت راځي. زه دا وایم چې د هغه د مرګ څونه وخت شو، هغه د پښتنو زموږ د پښتنو دغه نه د زړونو نه د شیرپو خان هغه چا کم نه که او باقي چې څونه خدمت وشو نو هغه د هغه د جذبې د هغه د شهادت په رڼا کې شوي دي. نو زه تاسو ته میا صاحب ته خبرې راله ډېرې راځي خو بس هغې به خبرې کوي. خو زه تاسو ته وایم تاسو مشرانو تاسو دا چینج والا تاسو ته څه فایده در ورسوله؟ په هغه 500 لکو کورونو کې یو کور چاته میلاو شوی دی ووایه راته. په هغه 1 کروڑ نوکرو کې چاته یو نوکري میلاو شوې ده ووایه راته. نو که نه ده شوې نو بیا راپاسې زموږ د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو لاس مضبوط کې 45,000 نوکرې دا په خوله یادېږي. دا یو کس نه دی، دا 45,000 دا 45,000 خاندانونه دي چې چاله زما مشر او زما کشر خان نوکرۍ ورکړي دي. او هغې نن تاسو وګورئ، تاسو چې چېرته هم لاړ شئ، د اسلام آباد، د پېښور، یو ځای بل ځای چې چېرته هم ځئ تاسو ته به یو پښتون، یو شیرپاوال، یو چارسدوال میلاویږي او هلته به ستاسو خدمت کوي او کړي هم دی د خدای په فضل. رابوم میا صاحب ته یو ځل بیا مبارکي ویم او انشاءالله دا کم ځای مونږ خو هلته په خپله حلقه کې لګیا یو، خو چې دا کم شمولیتونه، دا کم خلک دلته لګیا دي او هغې دا شمولیتونه کوي زموږ په مشرانو باندې د اعتماد اظهار کوي. نو انشاءالله زه مشر خان له او کشر خان له د دې ځای نه مبارکي ورکوم چې مبارکم شیخان، مبارکم شیخان. تنګیوالو په تاسو باندې ننګ کوي، شیرپووال په تاسو باندې ننګ کوي او غونډه 400 زما په مشر خان ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو باندې او په سکندر حیات خان شیرپو باندې ننګ کوي. ښاد او آباد اوسئ. ډېره مهرباني. ډېره